بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قرآن پاک بتفسیر و مبادئوں کی بیان دردوشو اس دلیل متعلق بتفسیر اور بتاویل معنی اور بتفسیر اور بتاویل بمنز کی فرق دارا کا تفسیر دے ماخذ تفسیر بدکم زینا معلوم ہے دارنگا دا قرآن پاک دا سورتنو دا قرآن پاک دا آیتنو دا دید کلماتو دلیل حروف بیان باشان پر قرآن پاک کی دو قسم صورت ندی یو مکی ویلے کی گی دویم مدنی ویلے کی گی دلی مختصرا و اجمالا تعارف کی تفسیر علماء فرمائیں جیادہ ماخوذ دے دا فصل فسر يفسر تفسيرا دا بمعنى دا كشف سر بمعنى دا خكارقول سر دارنگا بمعنى دا بربندولو التعرية جده یو سیز نهار سلری کی راخکاره کی دارنگا التفسر علماء فرمائی دا ویدے کی گی ہما آلے دا بیمارے معلوم ہوتا چی بکمی آلے سر بیمارے معلومی گی اگیتا تفسر ویدے کی سو علماء فرمائی چی دا تفسیر دا مقلوب دا سفر دے سفر کے ہم انسان تا دیر معلومات حاصلی اور بتفسیر سر ہم دے انسان تا قرآن پاک متعلق دیر معلومات حاصلی تفسیر کا معنی دا کشف سر دارنگا تفسیر کا معنی دا تعریہ سر اور اصطلاحی معنی دا تفسیر علماء حضرات کا مختلف تعبیرات سر ذکر گئی یوم کے نام دے چے علم یعرف به علم یعرف به فهم کتاب اللہ تعالی المنزل على نبيه وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه اصطلاحی معنی التفسير علم دا علم تفسير علم دے باشا علم يعرف به فهم كتاب الله جدا دي سر دا اللہ جل شانہ دا ہر کتاب سمجھ انسان تا معلومی گی ہوئے انسان تا معلومی گی جی کم کتاب المنزل علی نبی جی کم تا اللہ پا پیغمبر باندے نازل کردے شوے دے
دارنگا دے علم تفسیر پر ذریعے سر معلومی کی بیان و معانی ہے دے معناگان و وضاحت کی دے کشف ورسر کی دارنگا علم تفسیر کی دے قرآن پاکنا احکامات دراوستلو دے طریقے معلومی کی او بدے کے چکم حکمتون دی ہرا حکمتون دا علم تفسیر پر ذریعے سر واضح کی یا افکار کی دویم تعبیر علماء حضرات دا اصطلاحی تعریف دا تفسیر کے علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بألفاظ القرآن جدا علم تفسیر دا شان علم دے چپدی کی بحث دا دین کی گی چی دا قرآن پاک دا الفاظ دا بسنگا آدھا کے ومدلولاتها او دارنگا پدی کی بحث کی گی دا دغی الفاظ دا معناگانو چی دا دی سم معنی دا دی سم مفہوم دے واحکامها الافرادیہ والترکیبیہ او بیاد دغی الفاظ قرآنیو چی کم احکامات دی کا حالت ترکیب پر حاصل دی کا ساتھ دا جملے پر حاصل دی دا دی بیان وضاحت بہندر تکی ومعانیها التي تحمل عليها حالت الترکیب او بدی کی بباحث کی گی دا دغی الفاظ دا ہر معنی گانو دا چی پا وقت ترکیب کی دا دوینا کم معنی مراد کی دلیشی دا یو لفظ چی ذات دیوی دا غی یو معنی جوڑی گی او چی کل پا جملہ کے رشی دا حقی بل مفہوم بل معنی دا حقی ذکر کی وتتمات لذالک او دا دینا علاوہ دا دی چی کسومر متعلقات دی دا علم تفسیر بیم اصطلاحی تعریف علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الأفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك موضوع دی علم تفسیر قرآن دے پدی کی بحث دا قرآن نکی غرض دا دے علم تفسیر معرفت معانی النظم معرفت معانی النظم دا دے غرض دے باقیہ غنور اغراض بے پدی بنا دی دویم لفظ حاغد تعویل دے تعویل سے تویلی کی گئی تعویل علماء فرمائی کہ باب تفعیل لدے اول یؤول تعویلا ومعنی دا رجوع سر ومعنی دا واپس کدلو سر دا تعویل او دا تفسیر پا منس کی فرق شتے کنا او دا دے متعلق یو قول دارے چھ تفسیر او تعویل دا الفاظ مترادف دی تفسیر او تعویل الفاظ مترادف دی دا دے پا منس کی سفر نشتا دیم علماء حضرات دا فرق قائل جی تفسیر او تعویل کی فرق شتا آغا فرق بیا پا مختلف طریقوں سر علماء ذکر کئی یو فرق دا ذکر کئی جی تفسیر
دا قطعی وی او تاویل غیر قطعی وی. تفسیر دا قطعی معنی او مفہوم تویلے کی او تاویل غیر قطعی تویلے کی. فہم علماء دا فرمائی چی تفسیر دا عام دے، دا قرآن تفسیر ہم کی دیشی، دا باقی آسمانی کتابونو تفسیر دا دے دا پارا ہم دا لفظ استعمالی، و تاویل دا خاص دے دا قرآن سرا دا آسمانی کتابونو سرا. دا تفسیر اطلاق پا آسمانی غیر آسمانی دولو کتابون دا پارا دا لفظ استعمالی دیشی، او تاویل دا صرف کتب سماویوں کی استعمالی کی. دا آسمانی کتابونو دا پارا دا لفظ خاص دے، و تفسیر دا آسمانی او غیر آسمانی دوارا قسم کتابونو دا پارا دا استعمالی کی. سو علماء فرمائی چی تفسیر دا استعمالی کی دا پارا دا تشریح دا مفرداتو، او تاویل دا استعمالی کی دا پارا دا تشریح دا جملو. چی دا جملے تشریح شوی دا تاویل دے، او چی دا مفرداتو دا یو جو ٹکی وضاحت در تشریح وی دیتے وی تفسیر وی دے کی. سو علماء فرمائی چی تفسیر دا وی دے کی بیان دا معنی ظاہری دا یو لفظ دا، چی دا یو لفظ کم ظاہری معنی دا حقی بیان کشی نو دا تفسیر دے. او تاویل وی لکی بیان دا معنی باطنی تا، چی دا دے لفظ کم پٹا معنی دا اغا معنی چی بیان شی نو دیتا تاویل وی لکی. قرآن پاک دا اللہ جل شانہ کلام دے. رسول اللہ علیہ السلام تا اللہ جل شانہ ورکڑے دے، او دا نبی علیہ السلام وظیفہ خود دے شوی دا چی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ. دا نبی علیہ السلام کو فرائض کی دا. اور دا قرآن پاک پورا پویا او دا حقی پورا سمجھ بغیر دا استاد ننشی کی دل. دا دے دا پارا استاد ضروری دے، اور کسو پخپل افاق اخپل مرزے دا دی معنی و دا دی تاویلات و تفسیرون معلومی نو دے دا ہدایت پزیبانی گمراہی کے مبتلا کی. و دا حضرات صحابہ اکرام پا زمانہ کی دا قرآن دا تفسیر معلومولو دا پارا ماخص سو، دا تابعین دا پارسو. علماء حضرات فرمائیں چی دا حضرات صحابہ اکرام پا دور او دا حوی پا زمانہ کی دا قرآن پاک دا تفسیر دا پارسلور ماخذو. رنبانے ماخذ آہاغا کتاب اللہ تفسیر القرآن بالقرآن. دیم ماخذ دا دوید پارا دا تفسیر ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا نبی علیہ السلام نبی دا حقی وضاحت طلب کو، نبی علیہ السلام نبی دا حقی تپوس کو. دریم ماخذ دا حضرات صحابہ اکرام دا پارا حقا اجتحاد جدیبا اجتحاد کو. دریم ماخذ سلورم ماخذ دا دوی دا تفسیر دا پارا دا صحابہ اکرام دا تفسیر دا پارا آغا تفسیری واقعات دا اہل کتاب کہ نبی علیہ السلام غیر واقعات دا اہل کتاب منت ذکر کردی دی. نو دا سلور ماخذہ
دا حضرات صحابه کرامو په زمانه او د هغوی په دور کې د تفسیر دپاره اول قرآن چې د قرآن تفسیر به په قرآن سره کو دویم د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه به تپوس دریم د دوی اجتهاد او څلورم د اهل کتاب واقعات د حضرات تابعین په دور کې دغه څلور ماخذ د قرآن د تفسیر د پاره خو یو پنځم ماخذ هم د دوی د پاره هغه اقوال د حضرات صحابه کرام چې اول به دوی تفسیر معلومولو د قرآن دیم نمبر کې به معلومولو د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د اقوال دریم نمبر کې به معلومولو د اقوال د حضرات صحابه کرام دریم څلورم نمبر کې به په قوت د اجتهاد سره معلومولو او پنځم نمبر اسرائیلی روایات ورته ویل کېږي د هغې سره به معلومولو او دا د حضرات تابعینو د تفسیر د پاره یو پنځم ماخذ هغه د اقوال د حضرات صحابه کرام دغه سلسله د دې تفسیر په دغه طریقې سره چلیدله د عباسیو چې دا کوم خلافتو دا د علم د نشر و اشاعت یو ښکلی دور تیر شوی دی چې په دې کې د احادیثو تدوین هم شوی دی په دې باندې ډېر کار شوی دی د تفاسیر تدوین هم په دې کې ډېر شوی دی د فقه تدوین هم په دې کې ښه ډېر شوی دی نو د دغې عباسیو د دور او د دوی د خلافت نه دغه سلسلې شروع شولې او بیا به دغې حضرات علماء کرامو دا تفسیرونه دا به لیکل او چې چا باندې به کوم علم هغه غالب و کوم فن به پې غالب و په هغه فن کې به اکثر تفسیر به هم لیکلو نو د چا زیات رجحان هغه به منطقي اصطلاحات ته د چا به زیات رجحان او زور هغه به په صرفي قواعدو ضوابطو باندې و د چا به په نحوي قواعدو ضوابطو باندې و او د چا به د احکاماتو د استنباط او د استخراج په طریقې سره او د چا زور به د احادیثو مبارکو په واسطې سره د تفسیر نو په هر کس د هغه خپل مزاج مطابق د دې قرآن پاک د دې تشریح او د دې وضاحتونه به کول او د دې وجې نه مختلفو شکلونو کې دا تفسیرونه د معاشرې ته راغلي اوس چې څوک په کومې طریقې سره هم تفسیر کول غواړي هغه ورته موجود دي نو که فصاحت او بلاغت په اعتبار سره څوک تفسیر کوي نو په دغه شکل کې هم په دغه منهج باندې هم موجود چې څوک تفسیر معصور کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه رانقل شوي نو هغه تفسیرونه هم شته چې څوک د احکاماتو د استنباط او د استخراج په شکل کې تفسیر کول غواړي هغه هم دلته شته نو دغې حضرات علماء کرامو دا محنتونه دا خوارۍ دا کړي دي او مسلسل دغه عمل را روان دی الى یومنا هذا د دې نه بعد تر قیامته پورې به هم دا سلسله جاري وي او د قرآن پاک هغه علوم ډېر زیات دي د 3 لاکھو نه زیات په دې کې علوم دي په قرآن کې نو د دې د علوم څوک ختمولی نشي د دې عجایبات د دې غرایب دا ختمیږي نه نو چې په کوم طرف باندې د دې په دې علومو کې ته دننه شي هغه علوم تا ته په دې کې ملاوي د ساینس په هغه کې په نظر کې ورلاندې وځي نو ساینسي علوم د دې له ته معلومولی شي
او کشرتا احکامات معلومول غواړي هغه په دې کې شته دی چې په کومې طریقې په ورزي او تاسو تا کوم شوق دې ستا شوق په دې کې پوره کیږي. نو دا تفسیرونه الحمدلله لیکلي شوي دي په زرو زرو جلدونو کې یو یو تفسیر یې حضرات علماء کرام لیکلي دي. صرف په بسم الله باندې 15 جلدونو پورې مفسرین او حضرات تفسیرونه لیکلي دي. نو د دې تفاسیر د تدوین سلسله د دې عباسیه خلافت د دې شروع شوه. د قرآن پاک د سورتونو تعداد هغه مخکې درته ذکر شو چې 114 سورتونه دي په قرآن پاک کې. دغه سورتونو کې څه سورتونه هغه مکی دي او څه سورتونه هغه مدني دي. مکی سورت څه ته ویل کېږي، مدني څه ته ویل کېږي، او مکی سورتونه څومره دي، مدني څومره دي. نو د مکی سورتونو مشهور تعریف علما دا کوي چې مکی هغه سورتونو ته ویل کېږي چې هغه د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مدینه طیبه ته د هجرت کولو نه وړاندې نازل شوي. هغه که په مکه مکرمه کې وي، که په سفر کې وي، که په بل ځای کې وي، خو چې د هجرت نه وړاندې کوم صورت نازل شوی دی دا شان صورت ته مکی صورت ویل کېږي. او چې کوم د هجرت نه بعد نازل شوی دی هغه چې په هر ځای کې نازل شوی دی په هغې باندې اطلاق هغه د مدني صورت کېږي. څه علما فرمایي چې نه مکی صورت هغې ته ویل کېږي چې خاص په مکه مکرمه کې نازل شوی وي، او مدني هغه ته ویل کېږي چې خاص په مدینه طیبه کې نازل شوی وي. څه علما فرمایي چې مکی هغه صورتونو ته ویل کېږي چې په هغې کې خطاب اهل مکه ته شوی وي، او مدني هغه ته ویل کېږي چې په هغې کې خطاب اهل مدینه ته شوی وي. نو د قرآن پاک ټول سورتونه 114 دي. په دې 114 سورتونو کې څو سورتونه دا مکی دي او څو سورتونه دا پکې مدني دي. نو د دې متعلق حضرات علماء کرام فرمایي چې په دې 114 سورتونو کې اتفاقاً 82 سورتونه دا مکی دي او 60 سورتونه دا پکې بل اتفاق مدني دي. نو 82 او 60 دا 102 شو. دا 12 سورتونه دا اختلافي دي، څوک ورته مدني وایي او څوک ورته مکی وایي. دا 12 سورتونه دې کې دواړه قوله د علماو شته، څوک ورته مکی وایي او څوک ورته مدني وایي. نو 82 سورتونه بالاتفاق دا مکی دي، 60 سورتونه بالاتفاق دا مدني دي، او 12 سورتونه دا اختلافي دي. د قرآن پاک د آیتونو تعداد د قرآن پاک د آیتونو متعلق علما فرمایي چې په دې شپږ زرو کې اتفاق دی، چې شپږ زره خو دي. د دې نه بره نو بره اقوال مختلف راغلي دي. څو علما د دې قائل دي چې ټول آیتونه د قرآن پاک هغه 2000 شپږ زره او 200 او 4 دي. شپږ زره او 200
او سلور آیتونه. دا دا اهل بصره و رایه وه په قرآن پاک کې شپږ زره دوه سوه څلور آیتونه دي. د اهل مکه چې کوم د مکې مکرمې لوی علما دي، مفسرین دي، د هغوی رایه دا ده چې په قرآن پاک کې ټول شپږ زره دوه سوه نولس آیتونه دي. شپږ زره دوه سوه او نولس 6219. د اهل مدینه د دوی رایه دا ده چې په قرآن پاک کې ټول شپږ زره او دوه سوه شپاړس آیتونه دي. شپږ زره دوه سوه او شپاړس 6216. د اهل شام د دوی رایه دا ده چې په قرآن پاک کې ټول شپږ زره او دوه سوه شپږویشت آیتونه دي. شپږ زره او دوه سوه شپږویشت 6226. او د اهل کوفې د دې رایه دا ده چې په قرآن پاک کې ټول آیتونه هغه شپږ زره او دوه سوه شپږدېرش دي. چھ ہزار دو سو چھتیس. او عام مشهور او معروف قول چې بعض مفسرینو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته هم دا قول منسوب کړی دی چې د قرآن پاک ټول آیتونه شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته دي. شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته 6666. د قرآن پاک د کلماتو تعداد د حضرت امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ د رائے مطابق شپږ اویا زره دوه سوه پنځوس 76250 د کلماتو تعداد دی. شپږ اویا زره او 250 دا د امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ رائے حضرات علماء کرام را نقل کړي. د دې د حروف په تعداد کې هم اقوال مختلف راغلي دي. یو قول پکې دا دی چې په قرآن پاک کې ټول حروف 3,22,000 او 601 دي. 3,22,671 پدې کې حروف دي. او په یو حرف باندې الله جل شانه کم از کم 10 نیکي ورکړي. اوس دې 3,22,671 ته دا کم تعداد دی. د دې نه زیات هم تعداد راغلی دی. 3,40,000 پورې تعداد ذکر شوی دی. نو چې د دې ته په لسو کې ضرب ورکړي هغه کم از کم څومره ډېرې نیکۍ دې وګټلې. نو د قرآن پاک د تلاوت شوق
نو دا قرآن پاک دا حروفو دا کلماتو دا آیتونو دا سورتونو دا دې د تعداد تذکره هم درته وشو. دا قرآن پاک فضائل تاسو ته په ابتداء ما ذکر کړل چې دې کې ډېر فضائل راغلي دي. یو حدیث پاک کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ القرآن حجت لک او علیک، دا قرآن پاک ستا دپاره دلیل هم جوړېدلی شي او ستا په خلاف باندې هم دلیل جوړېدلی شي. نو مقصد د دې دا دی چې د دې قرآن سره په دې دنیا کې خپل تعلق قائم کړه. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو د قرآن پاک تلاوت کوئ، ځکه د قیامت په ورځ باندې به دا قرآن پاک د یو سفارشي په حیثیت سره د خپلو کسانو چې چا د دې سره په دنیا کې تعلق ساتلی د سفارشي په حیثیت سره به راځي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قرآن او روژه دا دواړه دا به د بنده دپاره شفاعت او سفارش کوي. قرآن پاک به سفارش په دې طریقې سره کوي چې پروردګاره دا بنده د شپې د خوب نه ما ویستلی دی، چې دا به د شپې خوب نه کولو، زما تلاوت به کولو، په مانځه کې تهجد ته به ولاړو. نو د دې مقصد دا دی چې کوم کس د قرآن والا دی نو دی به تهجد گزار ومي، ځکه دا قرآن چې ستا دپاره ګواهي کوي، ستا دپاره شفاعت او سفارش کوي، نو د ده خبره به دا وي چې دی د شپې د خوب نه ما ویستی دی. چې څومره ملګري یې د تهجد اهتمام به کوو انشاءالله. د دې دپاره چې دا قرآن پاک زموږ دپاره شفاعتي او سفارشي جوړ شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دې قرآن شفاعت او سفارش دا د الله جل شانه په نسبت باندې قبول هم دی. الله شفاعت او سفارش مني. او بیا بالخصوص څه صورتونه دا هغې متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې دا خو به ډېر کلک شفاعت او سفارش د دې خپل ویونکي دپاره کوي، تر دې حده پورې په دې به وایي چې پروردګاره که زه ستا د قرآن پاک حصه او جز یم خو زما شفاعت د دې بنده په حق کې قبول کا، او که چېرته د دې زما شفاعت نه قبلېږي نو د خپل قرآن نه مې وباسه. نو دا قرآن به زما د ځان دپاره حجت جوړو، په ځان باندې بیا حجت نه جوړو. ځکه رسول الله علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې د هر انسان نه به د پنځو خبرو متعلق تپوس کېږي، نو پنځمه پکې هغه دا ده چې کوم علم دې کړی دی په هغې دې عمل څومره کړی دی، کوم علم دې کړی دی په هغې باندې دې عمل څومره کړی دی. حضرات علماء کرام فرمایي چې دا باقي مسئلې هغه خو به موږ ته اسانه وي، ځکه شکر دی چې زندګي او سواني دا خو ټوله په جومات او په مدرسه کې تېره کړله. دارنګه مال خو ماړو ګټلی نه دی، چې ګټلی هم نه دی نو خرچ کړی هم نه دی. د دې شي نه خو شکر دی خلاص وي. خو لیکن ګران تپوس زموږ دپاره دا دی چې دا تپوس ته نه وشي چې کوم علم دې کړی و په هغې باندې دې عمل څومره کړی دی. د دې جواب بیا زموږ سره نشته. دا قرآن پاک الله د دې دپاره راته رالیږلی دی چې د دغې جواب دپاره تیاری پکار دی. نو که تیاری دې وکړو نو بیا به دا قرآن پاک ستا دپاره سفارشي وي، ستا دپاره به دلیل او حجت وي. او که خدا ناخواسته د دې مطابق مو زندگی زمون برابره نه شوه نو بیا به زمونږ په خلاف باندې دا دلیل او حجت به جوړېږي. نو د خپل ځان دپاره به دې لره دلیل او حجت جوړو. نو د دې
یو خدا دې چې دا قرآن موږ زده کوو نو خپل نیت به خالص کړو، نور نیتونه به پکې نه کوو. علما فرمایي چې یو انسان یو میخه الي نو دا میخه دی د پیو دپاره الي، خو چې کله دې په دغه نیت باندې دا میخه غوا دې واخیسته نو د دې سره دا بچی هم خپله راځي او دا سوټي هم خپله ورسره راځي. د میخې سره بچی او د میخې سره سوټي دا خود به خود راځي. اوس که یو سړی راولګېږي دی قمقل شي چې هلکه دا میخه دا دې ولې واخیستله، دا دومره دا چې دا غټه سوټه کوي، دا قمقل دی که نه دی چې دی د سوټو دپاره میخه الي. نو دا علم دا یو ډېر لوی څیز دی. نو موږ به په دې کې نیت هغه د الله جل شانه د رضا چې د دې علم کې زموږ مقصد دا دی چې الله جل شانه دا یو دستور موږ ته رالیږلی دی. دغې دستور باندې په دې قانون باندې به ځان پوه کړو او بیا د دغې دستور او د دغې قانون لاندې به خپله زندګي تېروو. نو دا به زموږ نیت وي چې الله جل شانه زموږ نه راضي شي او الله جل شانه دا قرآن پاک زموږ دپاره شفیع وګرځوي. او چې کله یو انسان هغه د دې قرآن پاک په زده کړه کې اخته شي او قرآن پاک زده کړه کوي، قرآن زده کوي هر ټیم او د دې تلاوتونه کوي، دلته د سوال کولو د الله نه چې نور څه وغواړي د هغې موقع نه میلاویږي. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم انسان لره قرآن پاک زما د غوښتو نه مشغوله او مصروفه کي نو ویې زه دغه بنده لره د هغه خلکو نه چې څوک زما نه غواړي د هغوی نه زیات ورکوم. الله جل شانه ته زمونږ حوایج زمونږ ضروریات زمونږ نه زیات معلوم دي. موږ ته خپل ضروریات دومره نه دي معلوم چې څومره چې الله جل شانه ته زمونږ دا حاجات زمونږ دا ضروریات معلوم دي. نو محنت او خواري به هم کوو، نیت به هم خالص کوو، محنت او خواري به هم کوو. نو د دې قرآن دا د الفاظو تلاوت دا به شب و روز زمونږ به دا وظیفه وي، به د دې تلاوت. نو که تا ته د دعا موقع نه میلاویږي خیر دی، د باقي اورادو موقع درته نه میلاویږي خیر دی. الله جل شانه تا ته په مفتو کې ستا هغه دعاګانې هم تا ته درکوي او دا باقي چې څومره اذکار دي د هغې ټولو اذکارو الله جل شانه درته اجرونه او ثوابونه هم درله درکوي. بل دا چې د قرآن ته کله هم کښېنو دا خو د الله کلام دی، ډېر معظم کلام دی، محترم کلام دی. نو با اودسه به کېږو، بیا اودسه به کله هم نه کېږو. دا د قرآن پاک په آدابو کې ده چې د قرآن ته به بغیر د اودس نه لاس نه وړو، لا یمسو الا المطهرون. نو بیا اودسه قرآن ته لاس وړل دا ناجایز دي، ناروا دی، علماو منع کړي دي. چې کله هم سبق ته راځو نو باوضو به راځو، په اوداسه کې به راځو. او چې کله هم د قرآن پاک د درس ته راځو، سبق ته راځو، تلاوت ته راځو، نو د صفایۍ سوترایۍ سره چې صفا سوتره یو، بالخصوص د خولې صفایي ډېره، د خولې د صفایۍ ډېر اهتمام چې زموږ د خولې نه چېرته بوی لاړ نه شي، وږم لاړ نه شي. نو د دې دپاره مسواک هم استعمالوئ، بل ټوټپیس هم استعمالوئ او چات سره نور څه داسې د خولې د خوشبودار کېدو دپاره څه څیز ورسره موجود وي، څه طریقه وله ورځي، نو هغه دې هم ورسره استعمالوئ. چې څومره یو انسان په اهتمام سره راځي دومره به الله جل شانه د دې قرآن پاک د برکاتو نه الله جل شانه به موږ مستفید کوي. الله جل شانه ته د مؤمن بنده دا محبت ډېر زیات خوښ دی چې دې محبت کوي او په محبت سره دې راځي. دغې محبت باندې الله جل شانه د ده متعلق ښایسته ښکلې فیصلې کوي. نو د محبت یو نښه دا وي چې انسان صفا سوتره شي. لکه طالب جان دې پیدلې کړې ده نو دې کله سخر که راځي هغوی ورته روټۍ کړې وي نو خپل غاښونه او خوله پاکوو که نه پاکوو، دا جامې هم څه پاکوو، پټکې هم ښه مزېدار، جرابې هم مزېدارې، بوټان سپلی هم مزېدار، عطر مطر هم ورسره ولګېږي. څنګه معامله ښه صفا سوتره دی به انشاءالله سخر کره روان وي.
هغه وی ورته روټه کړي کړو کاسه ته خو ور سره نه نو چې څنګه د صفا سوتره لاړ شي نو هلته کې اسخرګلې وګوري نو دی واپس راوځي نو ټولې صفت کې لکه دا خو بیا ښایسته څوک دی وخا ډېر ښکلی ځوان ډېر صفا سوتره و ډوبۍ څومره ښایسته وه غاښونه هم داسې اپړپېدل او چمکېدل جامې هم ډېرې ښایسته اچولې وې نو د دې ټولو څیزونو دی بیا صفت او تعریف به کوي د هغوی په زړونو کې به ستا یو وقات پیدا شي دغه شان چې مؤمن بنده د الله جل شانه د دې دین د زده کړې دپاره خپل ځان جوړوي برابروي الله جل شانه د سره د مینې او د محبت اظهار کوي لکه موږ مسلمانانو ته حکم دی یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد تاسو ځانونه د زیب و زینت چې کوم اسباب دي دغه اسباب تاسو اختیاروئ د هر مانځه په ټیم کې نو په مانځه کې څه وي خو په مانځه کې دا د قرآن تلاوت وي که نو دا د قرآن تلاوت دا قرائت دا هم د مانځه یو جز د هغې یوه حصه ده چې څنګه هلته کې دا حکم دی نو دلته کې هم دغه حکم دی موږ ته چې په ښه په اهتمام سره داسې نه چې سترګې پټې وي او د بسترې نه راپاس او رامنډه که هله سبق شروع دی نه دې اودس کړی دی نه دې جامې استري کړي دي ځان ته نه دې برېت غوړ کړي دي او دا شان راخوشي دا خپل ځان به ښه مزیدار برابر کړي چې دا الله جل شانه کلام ته کښېنو بل زمونږ ستاسو هسې د عامې درسګاه هم ادب او احترام پکار وي او زمونږ دلته کې دا ناسته په جومات کې ده نو دې جومات کې چې کله کښېنو د دې جومات خپل آداب دي نو په جومات کې خبرې اترې کول دا د جومات بې ادبي ده او د اعمالو ضایع کېدل په دې سره اعمال ضایع کېږي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اخر زمانه کې به دا شان خلک پیدا کېږي چې د هغوی خبرې اترې به په جوماتونو کې وي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو د دوی سره مه کښېنئ چې څوک جومات کې خبرې اترې ګپشپې لګوي د دوی سره تاسو ناسته مه کوئ ځکه الله ته د دې خلکو حاجت او ضرورت نشته دی الله جل شانو ته د دې خلکو حاجت او ضرورت نشته دی نو په جومات کې به ګپشپ نه لګو په دې کې به ټوکې مسخرې خنداګانې نه کوو منډې به پکې په دې جومات کې نه وهو او په دې جومات کې به څه شی غورځوونه د دې د صفایۍ د سوترایۍ به اهتمام کوو نو دا د دې ځای ادب دی احترام دی چې په دغې ادب او احترام په شکل کې مونږ راشو الله جل شانه به مونږ ته ډېر ډېر خیر نصیب کړي دارنګه چې کله د استاد او د شاګرد په منځ کې هم صحیح ربط او صحیح تعلق وي نو بیا افاده او استفاده هغه په کاملې طریقې سره وي او چې کله په استاد او شاګرد کې موافقت نه وي مخالفت وي زړه کې نفرت وي نو بیا دا افاده او استفاده دا کامل نه وي نو د خپلو استادانو سره د مینې او د محبت او د عقیدت د دې تعلق ساتل چې د مینې او د محبت تعلق وي د عقیدت والا تعلق وي نو د دې سره انسان ته الله جل شانه لوی خیر نصیب کوي او کله ته ناست یې ګوري او هغه دوربین دې لګولی دی چې ودرېږه دا ملګری زه ګورم چې دې څه کوي او دې څه وایي څنګه خبرې کوي او سبق غلط وي که صحیح وي نه چې امتحان په نیت کښېنستی بیا تا ته فایده نه حاصلېږي او دارنګه د عیوبو د معلومولو دپاره ناست یې نو بیا درته فایده نه حاصلېږي مونږ خو انسانان یو څوک هم په من کې کامل نشته دی او انسانانو کې کمزورۍ خامخا وي کوتاهۍ خامخا وي نو چې کومې کوتاهۍ دي هغې باندې چې شکوشي او چې کوم صحیح خبره ده صحیح عمل دی هغې لره خپلول او هغې لره قبلول نو دا د استاد سره محبت دی دا د استاد سره عقیدت دی نو د دې سره به تا ته خیر رسېږي او کله ته د عیوب په سین ښتی نو د عیوب نه څوک هم نه دی خالي هر سړی هغه داغدار دی بې داغه څوک نشته دی نو چې بې داغه څوک نشته دی نو خامخا ته به محرومه کېږي نو دا د ځان ته نقصان ورکړلو ده ته دې نقصان ورنه کړلو بل په دې ساغه کې د قرآن درس دی نو چې څومره موږ په شوق سره په مینې سره دا حاضري کوو نو دومره به الله جل شانه موږ ته خیر او برکت راکوي
ځکه یو ځل رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي ته راووتلو نو دوه ډلې ناستې وې. یو ډله یو جماعت دا شانو چې هغوی په دعاګانو کې په ذکر کې دا مشغوله مصروف وو، او دویمه ډله د صحابه کرامو هغه وه چې هغوی قرآن چا ښودلو چا زده کولو، چا ښودلو او چا زده کولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دواړو جماعتونو د هغې حالت او کیفیت معلوم کړو او بیا رالنو د هغې ډلې سره کېنستو چې کومه ډله هغې د تعلیم او د تربیې عمل شروع کړو او ویې فرمایي چې انما بعثت معلما، زه په حیثیت د معلم دې دنیا ته رالیږلی شوی یم، د دې وجې نه د دې تعلیم والا حلقې کې زه کېنم. نو دا شان په شوق سره په محبت سره چې په دې حلقې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسته کړې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معلم اول دی. نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل کړی دی او صحابه کرام دا هغه شاګردان دي، نو موږ هم د هغې یو حکایت او د هغې یو نقل او یو قسمه پیښې کوو، نو الله جل شانه به موږ ته په دغې نقل باندې هم لوی خیر را نصیب کوي، ځکه الله جل شانه ته انبیاء کرام هم خوښ دي او د هغوی دا عادات هم الله ته ډېر زیات خوښ دي. حضرات علماء کرام مفسرین دا لیکي چې د موسی علیه السلام مقابله کې چې د فرعون کم ساحران راغلي وو، دوی ته چې الله د ایمان توفیق ورکړی دی، نو د دې دوه وجې ذکر کوي. یو دا چې دوی دا ظاهري شکل او صورت دا په شان د موسی علیه السلام جوړ کړو. فرعون ته وویل چې څنګه لباس د موسی علیه السلام دی دغه شان لباس دا موږ ته جوړ کړو، نو د دوی لباس په شان د موسی علیه السلام شو. دویم دوی د موسی علیه السلام ادب وکړلو چې اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، دا ادب وکړلو چې تاسو د خپلې رسۍ اول غورځوئ او که موږ اول د خپلې رسۍ وغورځوو. وی د دغې دوو خبرو په وجه باندې الله جل شانه دغې ساحرانو د فرعون ته ایمان دولت نصیب کړل او د یوې ورځې مسلمانان دي، د یوې غنټې مسلمانان شوي دي. ایمان دومره مضبوط دی چې د فرعون په شان جابر انسان په هغه په وړاندې دا خبره کوي چې فقض ما انت قاض، چې سره دې د لاسه کېږي څه کولی شي ته وکړه، د هغې زمونږ پروا نشته دی. که په جیل کې ماچې، که موږ وجنې، که په سولې باندې خېجې، پابندۍ را باندې لګې، زمونږ پروا نشته دی. انما تقضي هذه الحیات الدنیا، ساده فیصلې خو صرف د دنیا سره متعلق دي. یو د استاذ او د دې متعلمینو په منځ کې دا نسبت دا لازم دی، ضروري دی چې دا ادب او د احترام والا وي او د عقیدت او د محبت والا وي. انشاءالله الله جل شانه به جانبینو ته خیر نصیب کوي. او که شرطه موږ په نورو سوچونو سره راغلي یو، نو بیا د دې سره خیر نه پیلاویږي، بلکې کله دا ذریعه د محرومتیا شي. ډېر ستاسو ملګري تاسو ملیدلي قابل هلکان وو، لیکن په کلاس کې حاضري به هم وه، خو د استاذ د هغه بې ادبي تېنه شوې ده. نو څوک په ثانیه کې لاړل، څوک دنه په ثالثه کې لاړل، څوک به دنه په رابعه کې دري، څوک په خامسه کې، او دا بارکیان محرومه کېږي. ډېر ذهینان او ډېر هوښیار، لیکن لږ بې ادبي ګستاخي وشي، هغه بې ادبي او ګستاخي استاذ خبر هم نه وي، د هغې په نتیجه کې شاګرد هغه محرومه شي. نو د عقیدت سره به په محبت سره به خپل منځ کې به نسبت او تعلق وساتو. او استادان ته هم پکار دا ده چې د رسول الله علیه السلام دا ارشاد مخې ته کي چې زما د امت څه افراد هغه به تاسو ته راځي د علم د زده کولو دپاره، نو فاستوصوا بهم خیرا، تاسو د دوی متعلق زما د طرف نه د خیر وصیت قبول کړئ. د دې وجې نه حکم دا دی چې د طلباو د دوی به خیال ساتلی کېږي، د دوی به ادب او احترام به کولی کېږي، ځکه رسول الله علیه السلام دا حکم موږ ته کړی دی. نو دا ذمهداري د استاد هم ده چې د طلباو به خیرخوا وي، دا د محتمم هم ده، دا د ناظم هم ده، او چې څومره د چا سره هم د دوی تعلق دی، نو دوی به د دې طلباو خیرخواهي کوي،
ذکر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دې وصیت او نصیحت موږ ته کړی دی. نو دا لوی خلک دي طلبه، نو طلبه به خپل شان به هم پیژني، د خپل شان مطابق موږ به د خپل زندگی ګورو. څومره د یو انسان شان اوچتېږي نو دومره دی به محتاط اوسي. دنیا کې ګورئ په دې ملک وطن کې ډېر خلک دي، څوک څه وایي د چا پې پروا نشته، لیکن که یو وزیر صاحب یو خبر وکړي یا یو MNA صاحب یو خبر وکړي نو د هغه خبرې ته څومره خلک هغه کوي. نو په ټي وي کې هم د هغه خبره چلېږي، اخباراتو کې هم د هغه خبره چلېږي، او بس تاسو په دې فیسبوکونو باندې هم د هغه خبره چلېږي. دارنګه تاسو هم په دې معاشره کې خاص خلک یې، خواص یې، نو ستاسو کردار دا هم خاص پکار دی چې تاسو ناسته هم دا شان ناسته اختیار کړئ چې هغه د عامو خلکو د ناستو نه بدله وي، چې څوک تاسو ته ګوته ونه نیسي، ملامت هم نه کړي. ګرځېدل به هم ستاسو دا شان ځای کې نه وي چې هغه د ملامتیا ځای وي او خلک در باندې بدګماني ونه کړي او په هغې کې شرور وي لکه بازارونو ته د تلو نه به ځان بچ کوو، د دې نه به ځان ساتو. دارنګه د دا شان خبرونه چې هغه خبره د یو طالب علم د شان سره نه ښایېږي، دا شان خبرې به هم نه کوو. الله جل شانه به په دې چې کوم زمونږ انتخاب کړی دی دې کې به نور هم الله ترقي راکوي، نور به هم الله قبولیت راکوي. او که خدا ناخواسته موږ ناشکري وکړله نو بیا خو د الله فیصله ده چې ان عذابي لشدید، بیا د الله سره مختلفو طریقو سره عذابونه دي، سزاګانې دي. نو موږ خو د دې دپاره نه راغلي، موږ د دې دپاره راغلي یو چې الله جل شانه موږ ته خیر راکړي. الله جل شانه دې زموږ ستاسو دا افتتاح دا د خیر او د برکت ذریعه وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبا انشاءالله سبق شروع کوو، خو سبا به لږ کم وایو، زما یو څو ځایونو بیانونه یې مخکې نه مو ورکړي وو او نورې ورځې به بیا انشاءالله د جمعې په ورځ